په دې ویډیو کې به تاسو سره زه دوه غټ خبرونه شریکوم. یو عمران خان خو چیف جسټس له خط لیکلی دی. په دغه خط کې عمران خان چیف جسټس ته ډېرې غټې ګیلې کړي دي. څه ګیلې کړي به سره هم په دې ویډیو کې ډسکس کوم. خو بل اهم خبر، عمران خان سره په جیل کې یو اهم شخصیت ملاقات کړی دی چې د هغې حوالې سره هم ډېر غټ اپډیټ په ستاسو وړاندې په دې ویډیو کې کېدم. دوه ډېر غټ اپډیټس دي. ټول نه پهله په دې خبره کوو چې عمران خان چیف جسټس له خط ولې لیکلی دی او په دغه خط کې څه خبرې کړي دي. جی وورئ جی، عمران خان والا लिखली जी काजी साहब आपका दौर है, आप मनसब पर बैठे हुए हैं, आपके दौर में लोग अगवा हो रहे हैं, मार दाड़ बहुत ज़्यादा है, बराए मेहरबानी इसका नोटिस ले. सफा अल्फाजो के वाला वेली چې دستا دور دی ته په دومره غټه عہده باندې ناست دی، دستا په دور کې خلک اغوا کیږي، مار داړ شروع دی، پلیز مهرباني وکړه د دې باندې ایکشن والا، په دې باندې نوټس والا. جی بلے والا ویلی چې په کم آئین کتاب چې ستا په وړاندې په عدالت کې پروتی، جس آئین کے کتاب کو آپ سامنے رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہمیں بنیادی حقوق کا حق دے رہے ہیں. قاضی صاحب ہمیں مارا جا رہا ہے، اسے روکے، ہمیں مارا جا رہا ہے، اسے روکے، ہمارے لوگوں سے جبرن پارٹی چھڑوائی جاتی ہے، اسے روکے، اس کے اوپر بات کرے. قاضی صاحب یہاں ڈیموکریسی ہے، انتخابات ہوتے ہیں، ہمیں انتخابی مہم چلانے کی اجازت دے دے. مطلب وای دا خو یو ډیموکراټیک ملک دی، جمهوریت پاکستان دی، دلته خو په جمهوریت باندې حکومت جوړیږي. نو چې ټولو پارټیو ته خو کلیام اجازت ته، نو موږ له هم اجازت راکړه چې موږ هم د انتخابي مهم شروع کړو کنه. او ته په دومره غټه عہده باندې ناست دی، د ستا دور د ستا د نظرونو نه د هر څه تیریږي، ګورې خلک اغوا کیږي، زما د پارټۍ خلک په زور باندې د پارټۍ نه ختمیږي. ته په دې باندې نوټس والا مهرباني وکړه او موږ له آئینی حق راکړه چې په آئین کې څه دي او زموږ د پارټۍ څه حق دی، موږ له هغه حق راکړه. دا خط چې کوم دی عمران خان چیف جسټس صاحب له لیکلی دی، چونکې دا به هم یو قسم لکه تاسو وګورئ د جیل نه د پارټۍ رهنما، د دومره غټې پارټۍ رهنما چې ملک یو ډېر غټ نوم لري او هغه په جیل کې ګیري او هغه جیل نه چیف جسټس له خط لیکي او په هغه خط کې هغه خپلې ګیلې معنی وکړي، نو دا هم یو تاریخي خط پوي. جی دې کې هم نورې ډېرې خبرې دي، خو ماته دا چې دا خبرې راوچتې کې چې کوم اهم خبرې ستاسو وړاندې مې کېښې. جی بل عمران خان سره جیل کې اهم شخصیت چې کوم ملاقات کړی دی، عارف حمید بټي یو ټویټ کړی چې عمران خان سره جیل کې اهم شخصیت ملاقات کړی دی چې کله لفافه صحافیانو دا خبر اورېدلی بس یو غوبل جوړ کړی چې دا دروغ دی او ملاقات خو نه دی شوی او دا هسې فیک نیوز دی او اهم شخصیت په لاسو کې چې عمران خان سره په جیل کې ملاقات کوي. نو داسې قسم خبرې عارف حمید بټي ټویټ نه پس دا لفافه صحافیانو یو غوبل جوړ کړی. تاسو به هم کېدای شي په الکترونیکس میډیا باندې کتلی وي، خو ملاقات ځکه شوی دی که نه چې ورلډ بینک پاکستان ته ویلي ورلډ بینک چې تاسو په خپل ملک کې سیاسي استحکام راولئ. جی ورلډ بینک بیا پاکستان ته قرض په کوم ملک کې چې سیاسي استحکام نه وي نو هغه ملک کې خو یو بزنس نه کېږي. جی بهر نه پیسه نه راځي، بیا که هغه ملک نور ملکونو نه قرضه غواړي نو قرضه هم والله نه ورکوي، بیا والله مطلب قرضه ډېر په ګران شرطونو باندې ملاویږي چې په کوم ملک کې سیاسي استحکام نه، په هغه ملک باندې نور ملکونه باروسه نه کوي، ځکه یې له پته نه لګي که سبا دا اوس پته نه لګي حکومت د چا دی، حکومت خوا شو دی خوا شو، موږ به د چا نه تپوس کوو کوم خوا به ځو. نو په دې وجه باندې چې کوم ملک کې سیاسي استحکام نه، په هغې باندې مطلب څوک قرض نه ورکوي. نو ورلډ بینک هم پاکستان ته ویلي چې تاسو په خپل ملک کې سیاسي استحکام راولئ. جي سیاسي استحکام بالا راځي چې ټولو سیاسي پارټیانو ته ایکول رایټس ملو شي. دا اپډیټس په دې ویډیو کې ډېره زیاته مننه. جي والسلام.